أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنگتا سپتدا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحبہ اسلام آباد ڈی چوک دھرنے اعلان کرے دے 26 تاریخ باندھے دا ظلم خلاف دا بدامنی خلاف دا ظالمانہ ٹیکسونو خلاف دا ظالمانہ ظلم خلاف دا دے پیښور شاه زلمو ته نن د کیمپس په ذریعه باندې چې کوم دی موږ پیغام ورکوو چې په 26 تاریخ باندې موږ سره په دې درنه کې شرکت وکړي. درنه ستاسو دپاره ده، د ستاسو مطالبو دپاره ده. تاسو باندې چې کوم د بجلی بلونو کې، کوم د بیس ګیس بلونو کې کوم ظالمانه ټیکسونه راغلي دي، روزانه بنیاد سره په یونټ کې هم اضافه کیږي، نو تاسو دا نشئ ورکولی. د هغې دپاره موږ تاسو سره ولاړ یو. په پیښور کې جماعت اسلامي مین صوبایي دفتر نه به انشاءالله تعالی 2 بجې په غټه قافله کې اسلام آباد طرف ته روانګي کوو. د پیښور ځوانانو ته زه دا وایم چې په دې درنه کې موږ سره شرکت وکړي. دا درنه د ظلم خلاف ده، د ظالمانه ټیکسونو خلاف ده، د بدامنۍ خلاف ده، د ظلم خلاف ده. پښتونخوا کې ما ته امن نشته، د هغې خلاف ده. پیښور ځوانانو تاسو ما سره دا وعده وکړئ چې موږ سره به په دې درنه کې خپل شرکت کوئ که نه به کوئ. دا درنه د پیښور ځوانانو دپاره صرف موږ نه کوو، دا د پوره پاکستان دپاره مسله ده، د پوره پاکستان نوجوانانو دپاره ده. موږ دا درنه کوو. درنه به زموږ هغې پورې جاري وي څو پورې چې ستاسو مطالبات دپاره موږ حکومت مجبوره کړی نه وي، او دا نااهل حکومت باندې ستاسو خبرې موږ منلې نه وي. نااهل حکومت په هغې پورې موږ نه منو، او نه به د هغه ځای نه پاسو چې څو پورې ستاسو مطالبې پې موږ پوره نه کوو. زموږ مطالبه دا ده چې موږ ظالمانه ټیکس نشو برداشت کولی، زما غریب عوام نشي برداشت کولی. روزانه بنیاد سره زما باندې پټرول چې کوم دی مهنګه کې، ډیزل مهنګه کې، اوړه د کم ځای نه بیا کم ځای ته بوتلل، چیني د کم ځای نه کم ځای ته بیا بوتلل، دغه شان دی د خوړو قیمتونه یې د کم ځای نه کم ځای ته بوتلل. موږ دا نشو برداشت کولی. عوام ته روزګار ورکولی نه شي. الټه دا ته شرم پکار دی چې ما خپل روزګار ته هم نه پرېږدې، زما عوام ته خپل روزګار ته هم نه پرېږدې. تا ته پکار دي چې ته عوام له روزګار ورکړې، پریشانیانې ختمه کړې، د دې ملک مسایل ختم کړې. د مسایل الټه ما ته جوړې. زما د پیښور ځوانانو ته بھرپور آواز سره دا وایم او دا پیغام ورکوم چې مهرباني وکړئ چې په 26 تاریخ درنه کې موږ سره خپل شرکت یقیني وساتئ. ډېره مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې دا د مهنګایۍ دا کوم لهر چې راغلی دی، د دې خلاف انشاءالله د جماعت اسلامي امیر پاسیل باندې به په 26 تاریخ په 26 جولای انشاءالله په ډي چوک اسلام آباد کې یو روشان بھرپور درنه کېږي. موږ د پیښور د عوامو نه، خصوصا د پیښور د ځوانانو نه موږ په دې درنه کې د شرکت لپاره، موږ په دې درنه کې د دعوت لپاره دا دلته د اشناورۍ دا کیمپ لګولی دی. موږ د ټولو مسلمانانو وروڼو نه دا زموږ اجتماعي معامله ده، دا زموږ اجتماعي مسله ده. ځکه چې په دې ملک کې د دې نه مخکې حکومتونه تېر شوي دي، خو دا دې حکومت کې چې کومه دا ګراني دا مهنګۍ سیوا شوې ده، نو انشاءالله زموږ امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب انشاءالله هغه ویلي دي چې دا حکومت به موږ مجبوره کړو، او تر هغې پورې به انشاءالله په اسلام آباد کې موږ ناست یو چې دا حکومت موږ مجبوره کړی نه وي او دې عوامو ته ریلیف نه وي ورکړی. جزاک الله خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دلته دا کوم احتجاجي کیمپ لګېدلی دی، او د دې صرف او صرف مقصد دا دی چې د پیښور دا نوجوانان موږ خبر کړو چې په 26 جولای به انشاءالله العزیز د پیښور نه یو عظیم الشانه قافله روانېږي چې کوم امیر جماعت اسلامي پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب د درنې اعلان کړی دی. د دې درنې صرف او صرف مطلب دا دی چې نن سبا کوم بلونه دي په هغې کې ناروا ټیکسونه دي، د دې نه علاوه په غریب سړي باندې کوم ناروا ټیکسونه لګي. یو مزدورکاره سړی سهار چې د کور وځي هغه په مشکل
مشکله پورې ماخوستن 200 روپۍ پیدا کېږي 200 روپۍ پیدا کوي بیا هغه میش پس 15 روپۍ بل څنګه داخل کړي ان شاء الله العزیز تر څو پورې چې زموږ مطالبات حکومت نه تسلیم کړي نو موږ به اسلام آباد کې ګینو او د دې عوامو لپاره به د خپل حقوق لپاره به د دې حکومت د خپل حق ان شاء الله العزیز په زور وکړو